السلام علیکم دوستانو، تاسو ته پته وي چې د پاکستانیانو یو ډېره غټه ټاکره چې نو هغه روانه ده او یو ډېره غټه ټاکره به وي. تاسو ته پته وي چې ورلډ کپ څومره هم شوي دي، چې څومره هم ورلډ کپونه شوي دي، په هغې کې پاکستان چې دی خصوصي کوم غټ ورلډ کپ د هغې په نسبت باندې دا خبره کومه چې څومره هم ورلډ کپونه شوي دي، په دې کې پاکستان چې دی نو د انډیا نه چې نو میچ نه دی ګټلی. نو دعا کوئ الله تعالی دې دغه ریکارډ چې دی دا هم مات کړي. د دغې سره سره دغه یوه غټه ټاکره را روانه ده او په دغه ټاکره کې کرایزز هم ډېر زیات دي. هغې ته چې دی نو مشکلات هم ډېر زیات دي په وجه د دې چې د انډیا چې کوم ملک دی د هغې خپل حالات چې دي نو هغې دا بار بار دا ښایي چې زموږ حالات چې دي هغې انتهایي په نیل کنډیشن کې دي، زموږ حالات انتهایي خراب دي. او بیګا به تاسو ته پته وي چې بیګا پکې هم لایټینګ چې دی نو هغه بند شو. یو څو ورځې مخکې پکې هم داسې وشو چې په 15 باله باندې چې دی نو اوور شو او دغسې د هغې هغه سیټ اپ چې کوم دی نو هغه بالکل ټول نیل روان دی. او دوستانو تاسو ته پته وي چې پاکستان چې دی نو د پاکستان د انډیا سره ټاکره ده او یو ډېر غټ میچ کېدونکی دی. خو صرف د افسوس خبره ده، ډېره زیاته د افسوس خبره چې په دغه میچ کې به یو دومره غټه ټاکره به یو دومره غټ میچ کوي او د پاکستان ټول خلک چې دی هغه به هغه په ټیویانو باندې ګوري. هغه خلک کم خلکو چې به د وس لرو هغې به دا میچ په سټیډیم کې کتلی شو، هغه خلک به هم میچ په کورونو کې ګوري. د دغې سره سره کم چې زموږ د پاکستان کم بابا دی چاچای کرکټ چې کوم دی چاچای کرکټ هم هلته چې دی نو رسېدلی دی، خو هغه ته هم دومره مشکلات جوړ شوي دي چې هغه ته وي چې ته به جنډه چې د پاکستان دا به دنده په سټیډیم کې نه لهراوی. نو الله دې وکړي، الله دې دا مسلې حل کړي. خو زمونږ د مشرانو نه هم کیسه ګډوډه ده. پکار ده چې په دې باندې د هغې سره خبرې شوې وي او خبرې اترې شوې وي چې موږ چې دی نو ورلډ کپ ته درځو. دا ورلډ کپ چې دی دا خو د تمامې دنیا په سطح باندې یو کېلاوېدو والا یو میله ده، یو فیسټیول دی. نو په وجه د دې سره چې دی نو له اول نه د دې کومه کمیټي چې ده د هغې سره لومبۍ دا خبرې پکار وې. اوس هم پاکستاني چې دی نو صحافیان هلته نه پرېږدي، د هغې سره سره د پاکستان چې نور کم محکمې دي هغه خلک نه پرېږدي، ولاګز نه پرېږدي. دغسې کم خلک چې د میچ ته کتو وس لري هغه خلک میچ ته نه پرېږدي. نو بس دوستانو دغه میچ په کور کلي کې په ټیویانو باندې او په دغه باندې ګورئ په سکرینونو باندې او دعا کوئ چې الله تعالی دغه ریکارډ چې دی دغه د ډېر وخت ریکارډ دی، الله تعالی دې دغه ریکارډ مات کړي او الله تعالی دې دغه میچ چې دی دغه غټ میچ چې دی الله تعالی دې دغه پاکستان له ورکړي.